بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذه نوبا دغا اتصال سوري او اتصال معنوي تاسو پوه شو به معنی کنه نو شکل مصنف رحمت الله علیه دا علاقات او د مجاز د فارغ شو نو وز د دې شروع کوي په دغه باندې چې په کم ځای کې بده سي چې موږ به حقيقي معنی پریدو او مجازي معنی ترنده اخلو او په کم ځای کې بده سي چې الله کې به موږ مجازي معنی پریدو او حقيقي معنی هم پریدو نو د حقیقت چې نه څو قسمونه دي درې قسمونه دي څو قسمونه دي یو ته حقیقت متعذره حقیقت مهجوره او حقیقت مستعمله ما ته فکر ده سبق آسان دی خو کما ته فکر وکړو ضرب په پوښیو کنه جو لګي به حقیقت مهجوره حقیقت متعذره او حقیقت مستعمله نو په حقیقت مهجوره او په حقیقت متعذره کې با د ټولو خلکو په نسبت باندې حقيقي معنی و پریدو مجازي معنی و اخلو او په حقیقت مستعمله کې زمنګ د احناف مسلک دار چې حقیقت مستعمله به اخلي مجاز متعارف بنا اخلي او هغه وی امام شافعي دي چې سبق اخلي نه باخلي مجازي معنی باخلي پوه شو به باندې ها په دې باندې پوه شو حقیقت متعذره څه ته ویل کېږي چې د کار چې لکه هغه یو لفظ په معنا حقيقي کې مستعمل وي په معنا مجازي کې مستعمل وي خو معنا حقيقي غسل لاغې نگران وي سوي دي ګران وي لکه دغه چې دغه یو سړی وي چې راځه به دې ونی نه خورم نو دا ونی یو حقيقي معنی ده یو مجازي معنی ده کدا ونه می وداري نو مطلب یې لري چې زبر دې می وی نه خورم او کا یو دوه معنی ده چې دې ونی را پټونه د دې را پاڼې را بزنه خورم نو اوس دا ونه باندې خورم د دې حقيقي معنی خدا ده چې دې د دې را پټونه وکړي او د دې را پاڼې وکړي او مجازي معنی ده چې ونه باندې می وی جو می وی سي حسابي او کمیوي پینوي د سبتي مو حسابي درې هغه قیمت پتی نو دلته د حقيقي معنی متعذره ده سره ګران نه کنه لکه پاڼې خړل آسان کړ دې پټونه خوراک آسان کړ دې ها ګران کړ دې کنه نو دلته به حقيقي معنی پر جو کم معنی باغلو مجازي معنی باغلو لکه پوه شو به معنی او که یو سړی و چې نه په ما باندې خو درد ده او زه خو به دا پټونه خورم او پاڼې بخورم نو دې بری باندې نه هنيس کیږي ولې ځکه چې دا حقیقت سره متعذره ده پوه شو به باندې ویم د حقیقت مهجوره د پارس مثال له دا ورته هم ټول ته مې بیا یو کلس تو بس ختم شي حقیقت مهجوره دې ته ویلېږي چې هغه حقيقي معنی هم مستعمل وي مجازي معنی هم مستعمل وي او حقیقت معنی چې دا پرې خو دل شي پوه شو لکه سړی دا قسم وکړي چې زبر د پلانکی په کور قدم نقدمه نو قدمه کې خودو مطلب دا دی چې لکه خپل وخت او اسم نه یو د پیسې چې نه ده کیدی د بهر نه مطلب لکه نور نه ده نشوي خدا صرف پاپای وردن نه کی او پیداري پکې نه او جاله ما وي د بلګ کور کې قدم کې خودو نو دا حقيقي معنی ده مجازي معنی ده که پیداري په پکړه کوي په پکړه کټول ورته یو کسنګ نه وځي خو خو چې ورننه وتی نو دا لري مات دا قسم دې مات خو اوس دی و چې نه ځکه اسه ورننه وته نو دې حقيقي معنی ګوره پر خو دلای شوی ده ځکه چې عام طور منسوب دي سینه نه نوځي چې بار سملی اسب د خپور دن کی دې سو کوي نو کې سره و چې دا ما باندې خو درته زه خو کومه راځل کوي دې بیا خو شوي دې ته ولګي مهجور عرفا څور ته ولګي مهجور عرفا شرعا او مهجور عرفا وایي چې څنګه نه دغه شان دي مهجور شرعا دي مهجور شرعا دا برته بری کتاب کوم دا دغه دې ګورو نه ته مخه اکدا وثم بعد الفراغ عن بيان علاقات المجاز چې کله مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د علاقات د مجاز دا نو شرع شروع وکړه ایوبینا چې دا بیان کی په انه فی ای موضع تترك الحقیقه وفي اي موضع يترك المجاز چې په کوم ځای کې به حقيقي معنی پر خو دلې کیږي او په کوم ځای کې به مجازي معنی پر خو دلې کیږي نو فقال فرمای واذا كانت الحقيقه متعذره او مهجوره متعذره کله چې حقیقت متعذره یا حقیقت مهجوره نصير الى المجاز نو چرته بدل کیږي ولکه دا متعذره نه پیژنو ویم د تکنه ما یعنی بالمتعذر یعنی مطلب د متعذر نه ده ما لا يمكن الوصول اليه الا بمشقتين چې هغه ته رسیدل ممکن نه مگر پس سره په دا کار کې مشقت ده کنه ماجر ته وي وبالمهجور او د مهجور نه مطلب سره ما يمكن وصوله
چې هغه ته رسیدل خو ممکن وي الا ان الناس ترکوه مگر خلکو هغه معنی سوي لحجري كما اذا حلف لك يسل قسم قړو لا ياكل من هذه النخله چې د خوراک نه کوي د دې کجوري د ونینا مثال للمتعذره اذا اكل النخله نفسها يتعذر وکله کچره د خپل باندې کجوري دا ونه وخړله دا متعذر دي فيراد اراده کولګي مجاز چې هغه څه شری او هو ثمرها چې هغه د سری میوه دي او فإن لم يكن الشجره ذات ثمرين کچرته دا ونه د چې هغه میوه ولا نه و يراد بها ثمرها الحاصل بالبيع نو بیا مراد دې هغه سمون کم چې حاصل وي بس سره ولو تکلف او کده په ځمانه تکلف تیر کو واكل من عين النخله او د دې کجورو د ونی نه خوراکو کې نه پانی وکړي پټونه وکړلو لم يحنث دبا نه حنث کې ګولې لان المتعذر لا يتعلق به حكم لکه متعذر سره حکم نه متعلق کیږي لکه پوه شو به باندې وسوي ولکه د خوې چیرې زماده قسم چې نه به خورما نو د په خوراک کوی خورو نو لکه د قسم په نه خوراک باندې خورلل په خوراک باندې خو نه خورلل کنه نو وای کنه چې دلګي قسم کله چې په نفي باندې داخل شو نه منی د پاره وي قسم چې په نفي باندې داخل شو نه سره پاره نه منی د پاره او منه نه چې یو کار اختیار داتې وي او ته پرې دي ته منه وي په نه یو په نفي کې فرق دی کنه مخکې مونږ ویلي دي کنه وایي باندې نو چې کله قسم په دغه باندې داخل شي په نفي باندې نو دې نه مطلب نفي نه بلکې ستې مراد وي منه او منه نه چې دې دغه پاڼې باندې ونخلي ولا يقال ودين ولا شيء ان المحلوف عليه چې د محلوف عليه يعني کوم څه چې د قسم کړل وعدم اكل النخله هغه د خوراک نه کول دي د کجوري خوراک نه کول دي زموږ قسم چې خورم او غیر متعذر او دا نه خوراک چې دا غیر متعذر دي خوراک متعذر دي خو نه خوراک متعذر نه دي کنه او دا قسم په نه خوراک کړل په خوراک نه کړل نو وانما المتعذر اكلها لان نقول من اليمين اذا دخلت على النفي كلت يمين داخل جب نفي بني يكون للمنع اذا سره باري فموجب اليمين نو موجب اليمين ان يصير الفعل ممنوعا باليمين وغير الفعل ممنوع به يمين سره وما لا يكون معقولا هغه څه نه کول لګي لا يكون ممنوعا باليمين بل قبلها دا په قسم سره نه منقل شي بلکې د مکه نه دا منقل شي پوښوي او لا يضع قدمه في دار فلان چې د پلاګي بکور کې بقدم لګ د مدار مهجوري مثال له څه مثال له مهجوره لان وضع القدم في الدار حافيا من خارج ځکه کې غودل د قدم بکور کې خپل بق من خارج د بهر من خارج د بهر بدون ان يدخل فيها بغیر د دې چې داخل شي د ممکن دي کنه لكن الناس هجروه لكن خلقو دا څه دا خبره پر خودلی دا چې د نور ټول بهر یو صرف پیدن دی نو دا خبره خلقو پر خودل فيراد به الدخول نو مراد بدینه سوي دخول به للعرف د عرف توجنا ولو وضع القدم في دار او کچر د قدم کې خود په کور کې من غیر دخول بغیر دخولنا لم يحدث بنا نه حدث کیږي لانه مهجور ځکه دا څه شی دی پر خودل شي وذری د نبی الله خبر کې ما ته ګوري چې مهجور شرعاً مهجور عادتاً بشدوي مهجور شرعاً مطلب دا دی چې یو لفظ نه یو معنا اغسدل شریعت وایي چې دا معنا د دې بناغ دا معنا پر خودل شي دا نو دا د استل کړه مهجور عادتاً بشدوي لکه خصومت دي ته وایي کنه خصومت وکیل بالخصومت چې د انکار کوي لکه زما چې لکه زما پتا باندې استابري موکل باندې زما 1000 روپۍ دی هغه چې نشته به زم استابري موکل باندې زما 1000 روپۍ شته هغه چې نشته به زم استابري موکل باندې زما 1000 روپۍ نشته هغه چې شته یعنی دا مقابل چې کوم خبره کوي نو دا قسم ورته راغی څه کوي الټ ورته کوي انکار وته کوي واښو دې باندې نو وس دا خصومت چې کنه د چې دې کوي نو جګړه د خامخا جګړه ده او د جګړې نه چې دا منع کړل شي د شریعت کې نو کچرتا یو سړی وکیل بل خصومت وګرځول شو او د سي په او نه کې جواب ورکړي نظام د سیده لکه په او کې خدای جواب نه ورکول پکار او ځکه چې وکیل بل خصومت وای دی تا چې هغه مقابل خبره نه سکی انکار کوي او کله کې دې په هر خبره انکار کوي نو هغه په کې جګړه جوړيږي او جګړه جنن دا محجور شرعاً مهجور دا خبره پر دا شرعاً دا خبره پر خودل شي دا چې مسلمان مده مسلمان سره جګړه نه کوي هغه پوه شو به خبره باندې نو دلته موږ وایو چې را وکیل بالخصومت ده ولکه دې جواب په اقرار سره کول شي واځي په انکار سره نو ځکه یوازې انکار کوي نو څه دي جوړيږي جګړه دي جوړيږي او دا جګړه چې دا مهجور ده سو شرعاً او کم خبره چې مهجور وي شرعاً دا هغه مهجور وي عادتاً پوه شو به دې باندې وګوره
والمهجور شرعا كالمهجور عادة او مهجور شرعا د سیده لك مهجور عادة مرتبط بقوله او مهجورا واذا بني مكه قول سره ربط او مهجورا اي لا يلزم چندني لازم في المسير الى المجاز تللو کې مجاز تا ان تكون الحقيقه مهجورا كانت حقيقه مهجوره عادة بل المهجور شرعا ايضا كالمهجور عادة مهجور شرعا د سیده لك څنګه مهجور عادة ده حتى ينصرف التوكيل بالخصومه الى الجواب مطلقا تر دې چې ګرځي بعد توکیل په خصومت جواب ته مطلقا وکیل بالخصومت یو پیژندو کنه يعني ان وكل احد رجلا يعني یو سړی ولګیدو بل سړی وکیل مقرر کو بان يخاصم المدعى عليه مدعي عند القاضي چې ته مدعي سره مخاصمت وکړه قاضي مغدا يحمل دا به حمل کولای په مطلق جواب باندې لان الخصومه هو الانكار فقط ځکه خصومت نه صرف انکار ده محقا كان المدعي او مبطلا کله مدعي په حق باندې او کسبانی وباطل وهو حرام شرعا او دا خبره هغه په حق یو کو په باطل باندې دا غن انکار کول دا خبره حرام ده شرعا ولی ځکه الله تعالی فرمایي ولا تنازعوا چې تاسو دیول سره سم کوي فجګړه مکوي فلا بد ان ضروري ده ان يصرف الى الجواب مطلقا بالرد والاقرار چې دا وګرځول جواب ته مطلقا پر سره یا په اقرار سره مجاز من قبيل اطلاق الخاص والعام او دا مجاز ده د اطلاق د خاص په عام باندې چې خصومت ویل او مراد عام ده فلو اقر الوكيل على موكله جاز او کچتا د اقرار وکړو د وکیل په موکل باندې جایز دي عنده زمون امام صاحب باندې خلاف للزفور والشافعي رحمه الله تعالى لکه په شوی باندې واذا حلف لا يكلم هذا الصبي یو سړی قسم وغړو چې زبر د دې ماشوم سره خبرې نه کومه نو مطلب به دی چې د دې ماشوم سره نه بلکې د دې ذات سره خبرې نه کوم دا الک ورکوټه جو هم به حانیس کا خبرې وسره وکړي او کلو شو نو هم به د خبرې وسره وکړي نو سبي حانیس به وسره لکه پوه شو به دی باندې نو ولې زکه چې دا دغه سره د ماشوم سره خبرې پرې خودل دا شرعت دا مهجور دي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عالمينا چې کوم که زموږ په کشرانو شفقت نه کوي زموږ د مشرانو عزت نه کوي او زموږ د علماء کرامو احترام نه کوي نو دا بس دا زموږ د دین نه دی پوه شوې به باندې نو دلته کې د ماشوم سره خبرې پرې خودل چونکه شرعان منه دي کنه پوه شوې به باندې وای په اعتراض بیا کو چې هغه د ماشوم سره د خبرې پرې خودلې یو ګناه دی وکړو او چې د ذات ته مراد واغسنو نو درې ګناهونه دی وکړل سو ګناهونه دی وکړل درې ولی زګه چې کله دی ورکوټه دی کنه نو بمل لم يرحم صغيرنا دی عملونه کو شفقت دی پونه کو چې کله لوشي لم يوقر كبيرنا باندې عملونه کو او چې کله درې ورځې سیوا ورانه دی وکړل نو خو جایز دي نو سو کارونه دی وکړل درې نه کار وکړل الهغه پوښتنه به دی باندې ها کوم وای کنه چې دلته مقصود چې نه دا هغه سیس دی کم چې لکه د ذات سره متعلق دی د قصد او د اراده سره متعلق نه لري اعتبار ونه کول کیږي واذا حلفا کچت یو سړي قسم وغړو لا يكلم هذا الصبي چې به خبرې نه کوي د ماشوم سره لم تقيد بزمان صباه نو دا بقید دی د ماشوم والي د زمانه سره عطف على قوله ينصرف دا پر ينصرف باندې عطف ده وتفريم ثاني له لان هجران الصبي مهجورا شرعا زکه چې د ماشوم سره خبرې پرې خودل شرعا سری مهجور دي هغه ځان جوړوي نه قال عليه الصلاه والسلام من لم يرحم صغيرنا شو دي زموږ کشرانو باندې رحم نه کوي ولم يوقر كبيرنا زموږ مشرانو عزت نه کوي ولم يبجل عالمين او زموږ علماء کرامو عزت احترام نه کوي فليس منا نو ده زموږ د دین نه ده فيصرف الى المجاز نو دا معنی به ګرځولېږي کی ستا مجاز تا اي لا يكلم هذه الذات چې هغه مطلب د دې سوي چې د ذات سره خبرې نه کوي فلو كلمه بعد ما كبر يعني ايضا وکړي دي سړي د سره خبرې وکړي دغه نه بعد د لویوال نه بعد نو هم بس کیږي حانس کیږي لکه پوښتنه به باندې ها اواز نه راځي کنه اوس وای کنه وای چې دا اعتراض د ماجر ته وکړو چې د ماشوم ته مراد واغستون یو ګناه راځي او چې ذات ته مراد واغستون سو ګناه راځي درې لا يقال ولي ولا شيء اذا حمل على الذات كذا حمل کله شي بذات باندې يلزمو نو لازمی کې وای هجران سبیل ماشوم سره ورانه کول ماده مسوین سو ګورجې سوي ماشومي وترک التوقير اذا كبر او کله چې بوډا شي لوشي نو بیا عزت پرې خودل ومهاجره المؤمن فوق 3 ايام ادم مؤمن سره ورانه کول د 3
درې نورو ته لپاسه نو فالتزام المجاز للاحتراز عن الواحد يفضي الى ثلاثه معاذ نو ته چې مجاز باندې به عمل کوو د پاره لري چې یو ګناه را نشي یو ګناه نو ګناه خلاص کو بس ګناهونو کې را لې لأننا نقول سره جواب ورکړي چې المعتبر في هذا الباب هو القصد معتبر په دې باب کې دا قصد او اراده ده وهذه ثلاثه انما تلزم التزاما وتبعا للذات او دا درې خبره لازمي کې هله چې کله دا تابع وي د ذات او دلګي دا مقصود نه زمونږ خبره په قصد کې فلانو معتبر نو موږ بل دې اعتبار باندې کولې کیږي اوس وای دا خبره به هلې کنه چې کله دا حادث کبي وي یعنی دا معرفه وکړو او کله چې لکه د ماشوم سره به خبرې نه کومه نو بیا په حالت ماشوموالي کې به دا خلصم وي ځکه چې لکه ماشوم په خبره باندې نه پوهیږي نو لکه د ماشومانو سره خپل مګړه لګوره د شیطان سره د بل کار کړل نو دا ماشوم نو بیا په دغه ماشوموالي د معنی مراد واجو یو کنه هذا صبي وي بیا په ذات مراد وانما قيل ویل شو هذا صبي چې دا صبي لانه لو قال كجدوي لا يكلم صبيا يعني نکروي نو يقيد بزمان صباه دا مقيد بده ماشوموالي په زمانه پورې لان وصف الصبا صغار مفقودا ذكر وصفيت د ماشوموالي دا شو صغار مقصودا بالالف دا مقصود شو په حلف سره دې په دا وقت وهو داع الى الحلف هذا دعوت وركم الى حلف تولي لانه قد يكون سفيها جگدا معشوم چې دا سوي کما قلبي يجب الاحتراز عنه دنا احتراز کول سوي واجب دي فيصار الى الاصل ندابه ګرځولېږي اصل دا وان كان مهجورا شرعا اگر کا مهجور شرعا الګه پوښښ به باندې دریم د حقیقت قسم سو حقیقت مستعمله څه دي ته وای چې د یو لفظ حقيقي معنی هم استعماليږي خو مجازي معنی هم استعماليږي خو مجازي متعارف وي یعنی مجازي معنی مشهور وي او دا بل مشهور نه وي نو په دې صورت کې بعض موږ د امام سے په باندې حقیقت مستعمله باغلو او دا صاحبینو په باندې بساغلو د صاحبینو په باندې با مجازي معنی اخلو د دې لپاره دوه مثالونه ورکړي دي یو سړی قسم وکړو چې لا یاکل من هذه الحنطه د دې غنمونه بخوراک نکوما او یا د دې وی چې د غنمونه بخوراک نکوم نو دا غنم اسی خوراک چي دي دا غنم اسی خوراک کول دا حقيقي معنی ده او د وړو سره استعمالول سره مجازي معنی ده نو زمونږ په دې باندې کدا دا حقيقي معنی خو استعمال ده غنم اسیم خړلېږي کنه څوک ورته کې څوک اسی چې دا شوپړو کې واچي خوري نو کدا دا غنم هر قسم دا غنم وخړلو نو دې به حارس کیږي او کوړې وخړلو نو دې به بیا نه حارس کیږي پوه شو به باندې دوی مثال ورکړه ده یو سړی قسم وکړو چې دا د فرات نه بنس کوم من الفرات د دې دریاب نو وبنس کما نو دوه طریقې دي یو دا دي چې الله سونه دی خو خلق کته کې او په دریاب باندې خپل ولګي نو دا د حقيقي معنی ده او مجازي معنی ده چې لو خیر واخلي او د دین او بچره دا اوس کې یا هغه نه راوته د دین او بوس کې نو په دې دوه معنی مستعمل دي نو زمونږ په دې معنی کې یو سړی د لاسونو نه بغیر خلای کته کړله او د فرات نه وبوس کړي نو دی به خانش وي او کده په ګلاس کې وبره واغسته په کټولي کې وبره واغسته یې په لاسو کې وبره واغسته یې وس کړي نو دی به نه خانش کیږي پوه شو به باندې دوی دا هغه صورت چې د من الفرات ویلو کمی ماء الفرات ویلو نو بیا په هر طریقې سره بده سوي ورزي به و اذا كانت الحقيقه مستعمله او کچري حقیقت سوي مستعمل وي فالمجاز متعارف او مجاز سوي متعارف فهي اولى عند ابي حنيفه رحمه الله عليه نو امام سے په دې باندې حقيقي معنی غسل سري ورري خلافا لهما دا چا باندې ندي صاحبينه يعني ما ذكرنا سابقا يعني مكه من كم ذكر كان في الحقيقه المهجوره دي وان لم تكن مهجوره اگر چې مهجور نه وي بل كان مستعمله بلکې کچې مستعمل په عادت کې ولكن كان المجاز متعارفا لكن مجاز هم بکې متعارف وي غالب الاستعمال من الحقيقه يعني حقیقت ډېر ځای استعمالي او غالبا في الفهم من اللفظ لهذا اللفظ نه زیات فهميږي غالبا فحينئذ الحقيقه اولى نو بدغه وخت کوم معنی اولى ده عند ابي حنيفه رحمه الله عليه وعندهما صاحبين بالمعنى المجاز فقط اولى في روايه وعموم المجاز في روايه انه صاحبين دوه قول یو دا وی چې مجاز مطلقاً چې نه دا غوړه ده او دوی مو چې عموم مجاز ولا معنا غسل غوړي په روایت کې کما اذا حلف لك يشلك قسم قول لا ياكل من هذه العنطه چې نه بقول دې غنمونه او لا يشرب من هذا الفرات یا بدنس کې دې فرات دریاب نوم ده نو فإن حقيقة الأول الأولي حقيقة داره أن يأكل من عين الحنطة تري أخرى عين غنمنا وهو مستعملة أو دا معنى جنة مستعملة لأنها تغلى وتوكل قسما زكا دا چنه دا خود کولېږي تغلا معنی خود کولېږي وتفلا ورته ولېږي وتوكل قسما او دا خړلېږي په جوړلو سره
قزمن څه معنا ده په جوړولو سره الګه پوه شو به معنی دا ستوان دي جوړ کیه دي دغه جوړ کی بل څه شي دي جوړ کی دا غنمونه وخوري ولكن المجاز لكن مجازي معنی د دې سره هو الخبز روټي غالب الاستعمال في العاده دا په عادت کې غیر ډیر استعمال کړه خلک والا غنم یو خړل نو غنم دې څونه خړل به د غنم روټي وخړه فعنده نو د امام سے پنیر باندې باندې حدیث کیږي انما يحنث ولما حدیث کیږي اذا اكل من عين الحنطه کله چې دا خوراک وکړو د عین غنمونه وعنده ما صاحبین باندې يحنث حدیث کیږي با اذا اكل من الخبز کله چې دا خوراک وکړو د سنه د خبز د روټینا او منهما رضوانونه بي اي يراد باطنها چې مراد دې لري باطن واغلی چې دې غنم باطن منغمونه هغه ارسل دي وعلى هذا ينبغي فقار چې هانشي اي ها وې بیا خو پکار ده چې په ستوانو سره هم حنیش ځکه ستوانو د غنم یو قسم دی وې ستوان چې لري نوم بدل شوی نه لهدا بری سره بدل نه حنیس کیږي ولا لا هذا پدې باندې ينبغي مناسب ده اي يحنث بالسويق ايضا چې حنیش په سويق سره دغه شانتي لكن لما كان جنسا اخر في العرف لیکن وجنس په اعتبار سره دا بل جنس ګرځیدل په عرف کې لم يعتبر نو دې اعتبار باندې کولېږي وحقيقه الثانيه د دویم مثال حقیقت دار حقيقي معنی ده اي يشرب من الفرات بطريق الكرع چې دې فرات نو په طریقې د کرع څه دی ویلېږي ها چې دغه د خله ولګي لاسونه ورسره نه لګي او خله سره لګي وهي مستعمله او دا معنی مستعمله ده كما هو عاده اهل البوادي لکه څنګه چې دا کلیوالو خلکو عادت ده کلیوال چې کنه د پټی ته ډیران میرانه چي پټی ته ډیرانه چې ډیران یو طرف ته وړي بل طرف ته وړي او دا خوري بیا ورته لکه وبوس کا نو دغه خو دې وبول لاس نه وړي ځکه چې لګي لاسونه دې ګندګي نسخه دي نو دی وځي راټول وبو دي کی نو دې چې دا لاسونه شاته کی او کوغه ورقته کی دی وبو ته اوله کې به نه دا کې ته ویل کی کرع صورت لګي کرع نو په دغه باندې دا معنی چې انده سره مستعمله نه کړه نن وای چې دغه معنی امام څه وای چې دغه معنی ته مراد او کده لو خیر واغستو یا ورته چاچي ورقته کړو او باغې باندې وبوس کړي نو دا خپل لاس نو وبوس کړي د دریاب دی وبنه دي کړي یا دا په کندولي نس کړي دي دا ګلاس نس کړي دي نو دی به حارسو او کده مما الفرات وي نو بیا په هر دغه سره وهي مستعمله ذكر ولا معنى مستعمله كما هو عاده اهل البوادي ولكن المجاز غالب الاستعمال لكن مجازي معنى غالب الاستعمال لا وهو ان يشرب جاجدوس من غرف دلوخنا او دغنا چونغنا غرف چونغ او الى يدلوخنا يتخذ فيه الماء منها جدار واغل لغنوبا فعنده الامام سبحانه يحنث بالكرع فقط وعندهما بالاناء او بالاناء بلوغ سرهم والغرف او باللاسون سرهم او بما يبدون سرا وبالكرع جميعا ولو شرب من نهر منشأ من الفرات او کچره د دې نهر نو وسکلي چې هغه راوتلو د فرات نه لا يحنسو دی ولا حنس کیږي لانه انقطع اسم الفرات عنه ځکه چې د فرات نوم د دې نو څه شوی دی منقطع شوی دی بخلاف ما اذا قال بخلاف د دې چې کله دوی من ماء الفرات فانه يحنس بالاتفاق واذا بده پس بار د دغه سره بسکیږي حنس کیږي وهذا كله اذا لم ينوي واذا ټول خبري اله دي چې کله د نیت نه کړي فاذا نوا شيئا فعلى حسب ما نوا کنيت وکړو بیا چې څنګه نیت کړو هغه شند وینو اذا پوښ به دې باندې وسوي وهذا بناء على اصل اخر دا اختلاف مبني په یو بل اختلاف باندې ان شاء الله